محترمو قربانی خو مونږه د ابراهیم علیه السلام په یاد کې کوو. تمام دنیا کې و تمام مسلمانان څاروي لالی ګډان او چیلی او بیزی او غوان او میخ او سنگان دې الله سونه خوشالي دا زما بندا د ابراهیم خلیل الله دا دغه اخلاص او د قیامت درجه پورې او تعالی پاک یو دون لوی مقام نصیب کړی دی. محترمو چې مونږه ابراهیم دا قربانی د ابراهیم علیه السلام په یاد کې کوو، د دې د قبولیت د پارم څه شرطونه دي. یو شرط باغی کې دا دی یادګاری ابراهیمی د پارا عقیده ابراهیمی پکار ده. قربانی خلق کوي د ابراهیمی عقیده نه د زده کړي، ابراهیمی عقیده نه ده نو کوي دی قربانی کا چې کله ابراهیمی عقیده ستانه وا قسم بالله دا قربانی نه قبليږي. ابراهیمی عقیده کوم وا قران کریم هغه ذکر کړي کړه. ابراهیم علیه السلام بوتان مات کړي وو، پلار په غلطو پلار ته ویلو ابا جانا زوینم تعالی راستا قوم لرا فی ضلال مبین په گمراهی ښکار کې ته خود الله نه علاوه بل چا تسر کته کې. دا عقیده ابراهیمی دا کستا پړ کې بت ته جوکاو، کستا پړ کې د الله نه علاوه بل چا تسر ټیټیو، بل چا ته سجده وا، بل چا ته رکوع وا، د بل چا د در نگیر چا پیر تا ویدلو، بل سو غیبدان گنلو، په بل چا دی یقینو. دا عقیده ابراهیمی نه د ګور یاد ساته تا قربانی بیا نه قبلی کی ښا. عقیده ابراهیمی دادا یو د الله د طرف ګرچا پیر تا ویدلی ولیطوفوا بالبیت العتیق. کته د نور درونو نم ګرچا پیر تا ویږي ستا قربانی قابل قبول نه ده. دارنگی عقیده ابراہیمی دادا مصیبت در باندې راغی، تکلیف در باندې راغی، او ګورا ابراہیم علیہ السلام اور تا غرزول شا پا آغا مصیبت کے آغا رامدد چه چغی وی یوازی یو اللہ تا وی حسبی اللہ ما تا دما اللہ کافی دے. دا عقیده ابراہیمی دا مصیبت در باندې راغی یوازی یو الله ته پکار کولا، یوازی یو الله ته را مدد شویلا. کته بل چا ته را مدد سے چغی وی یا پیر پنے کې را ورسی یا کاکا سے پنے کې را ورسی یا علی مدد دا چغی وی. دا یاد ساته ستا عقیده ابراهیمی نه ده نو کته ډیر قربانه کې دا کې قابل قبول نه دی. یو شرط دی د قربانه د قبولیت د پارا ابراهیمی عقیده